تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين الكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صدق الله العظيم. دا پنځشتمه سپاره سورة الزخرف ته. په دې سورت کې الله تبارک وتعالى پہلا آیت چې کوم ده حامیم د دې معنی باندې الله تبارک وتعالى کوي د شاته بیان شوی د سورتونو په شروع کې بعض الفاظ راځي چې هغه حروف مقطعات ویل کېږي او د هغه الفاظ په معنی باندې د الله نه علاوه بل څوک نه کوي. والکتاب المبین الله قسم خورل د کتاب هغه کتاب چې هغه واضحه او ښکاره ده مراد ته قرآن کریم ده. نو د قرآن کریم قسم الله تبارک وتعالى خورل ده او الله تبارک وتعالى چې د یو شي قسم خوري نو د هغې د عظمت دپاره د الله قسم خوري د هغې نه مقصود د هغه څیز عظمت بیانوي. نو د قرآن کریم د عظمت والا کتاب ده ځکه الله تبارک وتعالى د قرآن کریم قسم خورل ده. مبین او بل الله تبارک وتعالى فرمای کتاب هغه کتاب چې هغه واضحه او ښکاره ده. نو د قرآن کریم احکامات چې کوم ده دا واضحه او ښکاره دي. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. الله فرمای دا قرآن موږ نصیحت دپاره نازل کړ ده. نو آیا څوک شته چې هغه په دې کې غور او فکر وکړي؟ نصیحت دپاره الله فرمای چې دا موږ آسان کړی ده. او چې کوم سړی د قرآن نه نصیحت حاصلول غواړي هغه ته د هغې نه نصیحت حاصل شي. نو د نصیحت په لحاظ سره قرآن کریم چې کوم دی دا واضحه دی چې هر سړی ته نه نصیحت حاصلولی شي. او یو د قرآن کریم نه استنباط ته د هغې نه مسایل راښکل دي نو هغه هر سړی نشي کولی بلکې هغې دپاره نه ډېر لوی علم ضرورت دی. لیکن نصیحت چې کوم دی نو دا هر سړی هغه که عام سړی دی او که عالم دی که یو جاهله سړی دی نو هغه ته نه نصیحت حاصلولی شي. انا جعلناه قرآنا عربیا الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا قرآن موږ نازل کړ دی په عربی ژبه کې. په عربی کې دې لپاره نازل کړ دی لعلکم تعقلون چې الله تبارک وتعالى فرمایي چې تاسو په دې باندې پوه شئ. د قرآن کریم اول مخاطب چې کوم دی هغه عرب نو عرب چونکې هغوی د هغوی ژبه عربي وه په نبي اسلام نازل شوی د نبي اسلام ژبه عربي وه. نو دې د وجې نه الله تبارک وتعالى د هغو په ژبه کې قرآن نازل کړ چې په دې باندې تاسو اسانۍ سره پوه شئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه عربی سره محبت کوم په درې وجو باندې. یو وجه دا ده چې د قرآن کریم ژبه د عربي ده او دویم
دار چې الله تبارک وتعالى فرمای جنتیانو جبه چې کوم دانو دا به عربي او دغه شانتي د نبی رسول الله والسلام جبه چې کوم دانو دا عربي وا نو په دې وجه باندې الله تبارک وتعالى دا قران کریم په عربی کې نازل کړ دې دغه پارله چې داخله چې کوم د اول مخاطب دی چې هغه په دې باندې پوه شو دا په ذریعہ سره نور خلکو ته دا پیغام ورسي او دغه شانت الله تبارک وتعالى فرمایي دا قران کریم دا زموږ څنګه په لوح محفوظ کې موجود دی چې دا ډېر اوچت مرتبه والا دی او د حکمتونو والا دی نو دا قران کریم دا ډېر لوی حکمتونو والا کتاب دی په دې کې الله ډېر لوی حکمتونه لري او ډېر لوی شان والا او د اوچت مرتبه والا کتاب دی نو څنګه چې دا کتاب په خپل د اوچت مرتبه والا دی نو دا شانتي د کتاب سره چې د کم سړي تعلق پیدا شو واسطه پیدا شو نو د دې قران په واسطه سره هغه سره چې کوم دغه موچت شي او دغه مرتبه موچت شي ځکه عمر رضی الله تعالی عنہ یو روایت نقل دغه فرمای ان الله يرضى بهذا الكتاب اقواما په دې کتاب باندې الله پاک ډیر قومونه اوچت کړي اوچت مرتبه د الله پاک ورسي ويضع به اخرين او ډیر خلق الله د دې قران په ذریعہ سره غزلیل کی نو چې کم خلق الله او چته نو دا هغه خلق دي چې کم خلق دا قران کریم دا د خپل ژوندۍ یو دستور وګرځي او په دې باندې عمل شروع کې په خپل ژوندۍ کې راوړي او د سره تعلق پیدا کړي نو الله هغه خلق اوچت کی او کم خلق چې کم دا هغه د قران کریم شاته وګرځي دا هغه خلق ته پاره دا کتاب چې کم دا د ذلت یو ذریعہ ګرځي د دې په ذریعہ سره دا خلق ذلیل شي په دې وجه باندې نبی رسول الله والسلام فرمایي چې یو حافظ قران چې کوم دی هغه په ورځ د قیامت لس کسان چې په هغه باندې جهنم واجب شي هغه به ځان سره جنت ته وي نو دا مرتبه چې د قران حافظ ته ورکړه نو دا د قران په هغه د دومره لوی مقام مې راوښه چې هغه به لس ته ځان سره د جهنم نو باسي هغه کسان چې په هغه جهنم واجب دي نو الله به ته حکم وکړي لس کسان د جهنم نه راوباسه هغه ځان سره جنت ته بوزا او دا شرط حدیث مبارک کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حافظ قران مور او پلار چې کوم دی دا هغه کو سرونو باندې الله تبارک وتعالى یو تاج کیږي د قیامت پر ورځ باندې او دا هغه تاج رڼا چې کوم دی هغه د نور رڼا نوم زیات اوس دا نور چې کوم دی زموږ نسوم لري لیکن پورا دنیا کې رڼا ده لیکن دا هغه تاج رڼا چې کوم دی هغه د نور نوم زیات دی نو دا مقام چې کوم دی دا مور او پلار ته ملاويږي د خپل د زوی په وجه باندې او زوی په وجه باندې ولې ملاويږي چې هغه خپل بچی باندې د الله کتاب زده کړ دی او دا هغه حافظ جوړ کړ دی نو اوس چې یو قران کریم حافظ جوړول په وجه باندې یو مور او پلار د جګه په خپل د قران او سره خبرې نه لیکن الله تبارک وتعالى صرف په هغه وجه باندې چې هغه خپل بچی نسبت قران سره پیدا کړ دی نو دا په وجه باندې الله تبارک وتعالى اغلا دا مور او پلار له دومره لوی مقام ورکړي نو دې د وجه الله تبارک وتعالى فرمایي علی حکیم دا چې کوم ده د اوچت مرتبه والا کتاب ده یو غزوه په موقع باندې صحابه کرام ډېر زیات شهیدان شو نو نبی رسول الله والسلام حکم وکړ چې په یو قبر کې دوه او درې مړي ده نو صحابه تاسو پیدا الله رسول نو پیدا پکې کم سره ده په ترتیب باندې مېدونو پیدا کم سره ده یا په دویم نمبر باندې ترتیب بس یې څوک پیدا کیو نبی رسول الله والسلام فرمایي چې کم سره د مرتبه خاوني اوچته مرتبه والی صحابه تاسو کو چې اوچته مرتبه والی متصفه ده څوک دا ټول چې کوم دا مسلمانان صحابه کرام دي ستاسو دوستان دي ستاسو ملګری دي دې کې متصفه تلګي چې مرتبه والا څوک ده زیات نبی رسول الله فرمایي چې په قران زیات یعنی یو سره دا سره چې هغه شمسي پاری یادې هغه ټول نمخ ته کېدای بل تدس یادې دی هغه پسې کېدای یو ته قران پورا یاد دی هغه ته ټول نمخ کې کېدای څومره چاته قران یاد دی په هغه حساب باندې چې کوم دا سره مخ ته کېدای او په خپل مرتبه باندې کېدای نو د دې نه معلومه راځي چې د قران کریم چې څنګه په خپل د مرتبه خوند دا شانته د هغه په وجه باندې الله تبارک وتعالى د دې قران کریم سره نسبت چې چا پیدا شي هغه الله تبارک وتعالى مرتبه ورکړي
نو انسانان خو پرې د الله تبارک وتعالى هو عقل سمجھ غول ورکړ د الله پاک اشرف المخلوقات ګرځولې دي او مسلمانان چې کوم ته دا واسم الله تبارک وتعالى هغه د اشرف المخلوقات ویلي لیکن د قران کریم سره یو داسې سیس چې باغې کې روح نشته هغه سیس چې کوم دی داغه تعلق چې کله قران سره پیدا شي داغه خلک عزت کوي لکه دا دسته په دې باندې قران خلک کې نو دا خو یو لرګي دی لیکن دا لرګي چې په لار کې بار پروت خلک په خپل دي ګندګي په ورځي د دې سو خیال نه ساتي لیکن ته چې کله هغه واخلې داغه یو ټکس جوړ کې په هغه باندې سو قران کې دي بیا خلک داغه څومره عزت کوي او دا خو هغه لرګي دی چې هغه انسان نشته روح هغه کې نشته دا الله د احکاماتو مکلف نه دی لیکن خلک داغه چې کوم دی بیا قدر او عزت کوي د قران په وجه باندې دا شانته په یو کڅوړه کې په یو کپڑا کې دا قران بند کړ نو خلک داغه عزت کوي نو دا کپڑا چې په لار کې پراته نو خلک په ګندګي ورځي خلک په زیرا جسو کې خیال نه ساتي لیکن چې کله داغه نه د قران کریم په پاله یو کڅوړه جوړ شي هغه کې قران باندې نو خلک بیا داغه عزت کوي نو د دې اندازو لګول چې د قران کریم څومره د عظمتونو والا کتاب دی دا شرط یو سره قران او قران عزت نو هغه چې کوم دی د پیغمبر په مسلمانه مخه ته ودرېږي او پسې چې کوم دی دا خپلار نو خپلار چې کوم دی شاته ودرېږي او زوی چې کوم دی قران ویل نو هغه مخه ته ودرېږي اوس د پلار مرتبه چته ده د زوی مرتبه چې کوم دی هغه کم ده لیکن هغه زوی مخه ودرېږي او پلار چې کوم دی هغه د قران نه به خبره ده نو غوښتو لاړ دا شانتي یو زوی چې کوم دی هغه د قران حافظ دی یا عالم دی نو هغه چې کوم دی په منبر باندې کینی بیان کوي نو کپلار په مجلس کې ناست نو پلار به کته ناست زوی به اوچت پر ناست مرتبه د پلار اوچته لیکن زوی ته چې کوم دی د پلان او چته مرتبه د قران په وجه باندې میرو شو نو دا په دنیا کې د الله تبارک وتعالى د مثالونه انسان ته چې د دنیا کې د شانتي کې لیکن چې آخرت کې انسان د الله مخه تلاش نو هغه باندې پاک څومره لوی مقام ورکړي نو دې د وجه قران سره چې کوم د خپل نسبت پیدا کول پکار دي نو دا د چته مرتبه والا کتاب دی نو چې رچا سره نسبت پیدا شو هغه الله تبارک وتعالى دې د چته مرتبه ورکړي بیا الله تبارک وتعالى مشرکان او د کافرانو ته فرمایي چې امون بستاسو نه د قران کریم په دې وجه باندې لري کو چې تاسو دا نه مونږ کني تاسو منای نه موږ تاسو پری دا څه کلم نشي کېږي تاسو منای او کنه منای تاسو ته همیشه چې کوم دا قران بیانېږي دا دین دعوت چې کوم دا بیانېږي منل نه منل تاسو کاده پنه منل وجه باندې چې کوم دا تاسو نه دا قران لري کو نه او نه تاسو نه چې کوم دا پیغمبران مخ اړي چې تاسو ته دعوت نه راکړي د دوه کار له همیشه دعوت راکړو اگر چې هغه تاسو منای نه او د دې مخکې الله پرته د څومره پیغمبران را لېږل دي ټول پیغمبرانو پورې چې کوم دینو دوه ټوکې کړ دي خنداګانې کړ دي نو اے پیغمبره تاسو ربم دوه شانته ټوکې او خنداګانې کوي لیکن دا ته برداشت کوه څنګه هغه برداشت کړ دي د دې اجر او ثواب چې کوم دا هغه تا ملاوي حامیم د دې په معنا باندې الله عالم دی والکتاب المبین قسم دې د کتاب چې هغه ښکار دی ان جعلناه قرانا عربیا بشک موږ جوړ کړل دا قران کریم په عربی ژبه کې لعلکم تعقلون دې د پاره لا چې تاسو پوښښ پدې باندې وانه فی الكتاب او بشک دا قران په لوح محفوظ کې لدینا موسی کې لعلی ډېر اوچته مرتبه والا حکیم او د حکمتونو والا دی اپا نضرب عنکم الذکر صفحا آیا من باستا سنا دا نصیحت نامه واړو پدې وجه ان کنتم قوما مسرفین چې تاسو حد نه تجدون خلق یې وکم ارسلنا من نبی فی الاولین او بخانو خلقو کې موږ څومره پیغمبران را لېږل دي وما یأتیهم من نبی او نه دراغله دو څنګه څوک پیغمبر الا قالوا به یستهزئون مگر دې خلقو هغه پورې ټوکی کړ دي فاهلکنا نو موږ هلاک کړو اشد منهم بطشا شغد دونا زیاد طاقتورو ومضى مثل الاولین او تیر شوی دی د رنبنه خلق ان الله تبارک وتعالى نبی اسلام ته فرمای دا خلق ستا مخالفت کی او ستا خبره نه مانی نو دین امر کې موږ طاقتور خلق چې کوم دغه هلاکت د چې دونه زیات طاقتور نو چې دو خبره نه مانی نو د دوم دغه شانته حالت وشي او دوم چې کوم دغه هلاک ولا ان سالتهم من خلق السماوات
اے پیغمبر کته د خلق نه تاسو کې د مشرکانو نه من خلق السماوات والارض چې چا پیدا کړ دي اسمانونه او زمکه لا یقولون خامخا بدوي خلقهن العزیز العلیم چې دا پیدا کړ دي هغه ذات چې هغه غالب او قوه ذات دی. الله تبارک وتعالى فرمایي د مشرکانو نه کته دا تاسو کې چې د اسمانونو او زمکه چا پیدا کړ دي نو دوی وایي چې دا الله پیدا کړ. نو مشرکان چې کوم دې دوی الله تبارک وتعالى مانه چې الله یې اسمانونو الله پیدا کړ دي زمکه الله پیدا کړ دي لیکن عبادت پیدا الله نه کو عبادت پیدا خپل بوتانو کو د خپل بزرګانو کو د قبرونو به کو او وختونه به دا غونه کولا. نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې کم ذات تاسو منئ چې هغه اسمانونه پیدا کړ دي هغه زمکه پیدا کړ دي نو هغه ذات د عبادت هم لایق دی چې هغه عبادت وکړي. کم ذات چې تاسو پیدا کړی نو تاسو مشکلات هم لري کولای شي نو تاسو چې کوم دې په دې کې هغه منئ چې هغه پیدا کړ دي هر څه لیکن بیا چې کوم دنو عبادت هغه نه کوي عبادت د مشرکا د بوتانو کوي او دغه شان عبادت د قبرونو کوي عبادت چې کوم دا تاسو د بزرګانو کوي هغه ته چې کوم دا تاسو سجدي کوي داغونه غوښتنه کوي نو داغونه غوښتنه په ځای باندې هغه ذات نه غواړي چې تاسو پیدا کړی اسمانونه پیدا کړ دي زمکه پیدا کړ دي. الذي الله هغه ذات ته جعل لكم الارض مهدا چې هغه جوړ کړ د تاسو د پاره زمکه فرش وجعل لكم فيها او بالکل دي تاسو د پاره لا پدې زمکه کې سبلا لار لعلكم تهتدون دې د پاره چې تاسو منزل مقصود ته ورسئ. الله زمکه پیدا کړ دا او دا څه پیدا کړ د مهدن چې هغه فرش ده. فرش مطلب نه بالکل نرم او نه کلک دا څه چې انسان ته فائدہ واستای شي نو کډه سخت نه انسان باندې فائدہ نشو واستای ډیر نرم او انسان باندې پاتې کېدای نشو. انسان الله تبارک وتعالى تاسو زمکه جوړ کړ چې انسان دا غیر فائدہ واستای شي انسان پاره باندې پاتې کېدوم شي او په دې کې الله لارې پیدا کړ لارې دې پیدا کړ چې تاسو خپل منزل مقصود ته ورسئ کم ځای ته تاسو ځای هغه ځای ته تاسو ورسئ. الله کو په دې باندې لارې نه پیدا کړ نو بیا هم تاسو د پاره مشکلات. والذي نزل من السماء ماء الله هغه ذات ته چې هغه د اسمانونو نه اوبه راوړي به قدر په اندازه باندې په اندازه سره الله تبارک وتعالى اوبه راوړي کله چې ضرورت شي الله تبارک وتعالى راوړي اندازه اوس الله تبارک وتعالى په کال کې یو بیر باران ورول او الله تبارک وتعالى طرف نه دا حکم وي چې دا وګ ځان له محفوظه کا یو کال پورې به باران نه کیږي انسان د باندې په دې کې ډېر مشکلات الله تبارک وتعالى باران ور دا وګ الله تبارک وتعالى په زمکه کې دنه جذب کی او په مختلفو شکلونو کې او صورتونو کې الله پاک د یو ځنه بل ځای ته دا وبلي نو الله په خپل وری باران او په خپل الله په زمکه کې محفوظه کوي. اوس که الله په زمکه کې دا نه محفوظه کول انسان ته وی ځان په خپل محفوظه کوا دومره وخت پورې به باران نه وري انسان د پاله دا ډېر ګران کار دا د الله تبارک وتعالى څومره لوی نعمت ته چې الله وری په خپل او په خپل الله په زمکه کې د انسان د فائدې د پاله هغه محفوظه کی او د اندازې مطابق انسان ته هغه بیا راسي. فانشرنا به بلدة میتا پیدا کړ دې موږ د دې په ذریعے سره فانشرنا به بلدة میتا او موږ ژوند کو د دې په ذریعے سره مړه زمکه نه مراد هغه زمکه چې پاغه باران ونشي هغه زمکه چې کوم ده پاغه کې چې څومره سيزونه پیدا کیږي نو هغه بیا نه پیدا کیږي ختم شي نو باران په ذریعے سره پاغه کې بیا ژوند راشي هغه پیدا شي. کذالک تخرجون دا شانته تاسو برخ کلی کېږي یعنی دغه شان تاسو هم د قبرون نه راپاسئ. تاسو انکار کوئ چې موږ څنګه راپاسو څنګه چې الله زمکه د باران په ذریعے سره ژوندۍ کوي دغه شان ته تاسو هم الله ژوندۍ کې او راپاسئ. والذي الله غزاد خلق الازواج چاغه پیدا کړ دي كلها ټول جوړي هر چیز جوړي الله پیدا کړ. وجعل لكم من الفلك پیدا کړی دي تاسو د پاره ل کشتۍ والانعام ساروی ما ترکبون چې تاسو پاغه باندې سورلی کوي لتستو دې د پاره چې تاسو کې نه اعلی ظهوره دغه په شاګانو باندې ثم تذكرون نعمت ربکم بیا خپل درب نعمت یاد کړئ اذا استویتم علیه کله چې پاغه سورلی باندې تاسو کې نه وتقولوا او دا وای سبحان الذي فات اغذت سخر لنا هذا چې چا زموږ د پاره دا سورلی مسخر کړی دا وما كنا له مقرنين
او موږ خو نو د دې قابو کولو والا وانا الى ربنا لمنقلبون او بشک موږ خپل رب طرف ته واپس ګرځیدونکو. نو دلته الله چې کوم د دوه قسمه سوالای دوه قسمه سيزونه ذکر کړو. یو چې کوم د هغه کشته په کشته کې چې کوم د د څومره چې مصنوعي سيزونه چې انسانانو جوړ کړ دي ګاډي شو موټر سایکل شو یا هر څه چې مصنوعي چې انسانانو په خپل جوړ کړ دي نو هغه راغله د الله تبارک وتعالى د انسان د فائدې لپاره پیدا کړ دي چې هغه په دې معنی سورلي کړي. انعام په دې کې سروي راغله هغه مخلوقات چې هغه الله تبارک وتعالى په خپل پیدا کړ دي نو هغه انسان د فائدې لپاره الله پیدا کړ دي چې په هغه معنی سورلي کوي یو ځای نه بل ځای ته. نو الله فرمایي چې په دې کله تاسو په دې سوالای باندې وخېږئ نو خپل د رب نعمت یاد کړئ شکر ادا کړئ او دا دعا وایي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. نو دا د سفر دعا ده چې کله سړی سفر کوي ګاډي کې وخېږي یا په بل څه ځای سفر کوي په سوالای باندې چې کله انسان کینو انسان نه دا دعا ویل پکار دي سبحان الذي سخر لنا پاک ته هغه ذات چې هغه زموږ د پاره دا ساوي زموږ تابع کړ دې تعمیر الله د انسان نه زیات طاقت ورکړ دې لیکن الله د انسان تابع کړ دې نو په دې کې انسان ته الله فرمایي زما شکر ادا کړه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين او موږ خو د دې د قابو کولو والا نه یعنی موږ خدا طاقت نشته چې موږ دا ساوي قابو لیکن الله چې کوم دې زموږ تابع کړ دې وانا الى ربنا لمنقلبون او بشک موږ واپس الله طرف ته چې کوم دې واپس ګرځیدونکو. دا دعا چې کوم دې د سفر دعا ده سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. ذکر پکړ دی سفر لږ انسان زیاده دعا وي او د دې اهتمام کوي الله دې په دې باندې عمل وکړي. امين الحمد لله.